نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. فأما من أعطى واتقى، پس هغه څوک چې هغه ورکړه کوي، خپل مال خرج کوي او پرهیزګاري کوي، د الله نه یریږي. وصدق بالحسنى، د کلمې د توحید تصدیق یې وکړو، د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت او د رسالت او د ختم نبوت تصدیق یې وکړو. فسنیسره لليسرى، پس د هغه دپاره الله تعالی به د جنت لاره اسانه کړي او جنت ته به ورسوي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: لا حسد الا فی اثنتین. د چا سره مقابله کول د یو شي شوق، ذوق او غبطه د حصول بغیر د هغه نه د زوال او د ختمېدلو تمنا کول، دا په دو خبرو کې جایز نه بلکې مستحب او غوره دي. رجل آتاه الله مالا، یو سړی دی الله تعالی ول حلال مال ورکړی دی، وسلطه على هلکته فی الحق، او په دې په حق کې د هغې خرج کول کوي، په خپل ځان یې خرج کوي په صحیح طریقه، په خپل اهل و عیال بچو یې خرج کوي په صحیح طریقه، بیا یې په هغې کارونو کې خرج کوي چې هغه د سړي دپاره ذخیره کېږي. هر نیکۍ کار کې خرج کوي، صدقې ډېر غټ زور یې وري. په وخت د ضرورت کې سړی پې پوه نه شي که نه، یو صدقه وکړي، خو داسې یو مجبوري راشي په هغه وخت کې الله تعالی دې له غټ افت او مصیبت نه بچ کړي. ځکه چې بعضې تقدیرات دي معلق، او هغه تقدیرات چې کومه دی نو یا په دعاګانو په عباداتو باندې، خو دوه خبرې چې دا ډېرې زیاتې اهمې دي: یو صدقه، یو دعا. په دې دوه خبرو باندې الله تعالی انسان د دغې مصیبتونو نه او د دغې غمونو نه بچ کوي او ساتي. او دا یو عملي نمونه ده، او یو عملي چې څوک پې عمل کوي که نه هغه ته پته لګي. لکه خلک مشهوره مقوله د حدیث نه دی، مضمون یې ټیک دی، معنی یې ټیک ده، خو حدیث نه دی. خلک یې وایي د تقریرونو کې وایي الصدقه ترد البلا، دا حدیث نه دی. خو الصدقه ترد البلا معنی ټیک ده، لکه په حدیثو کې دا معنی موجوده ده. چې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې الله تعالی د الله غضب او قهر د انسان نه چې اوړي، دا په صدقه اوړي. الصدقه تطفئ غضب الرب تبارک وتعالى. نو معنی ټیک ده، نور دغه الفاظ نشته په حدیثو کې چې الصدقه ترد البلا. نو د دې صدقاتو ډېر لوی اثر وي. نو سړی د خپل وس مطابق چې کومه دی نو هغه صدقه ورکول پکار دي، خیرات. او دویم نمبر دې دا شوق ذوق کوي چې یاره کاش زما سره همداسې مال وی، داسې حلال مال وی او ما هم په دې حق کې خرج کولی. نو که فرض که داسې میلاو هم نه شي نو هغه ثواب به درته میلاو شي. ورجل آتاه الله الحکمه، یو سړی دی هغه ته الله تعالی حکمت ورکړی دی. حکمت نه مراد
د قرآن او د حدیث فهم، دینی فهم یې ورکړی دی، قرآن حفیظ دی، د قرآن قاری دی، د قرآن ماهر دی، د قرآن شیخ دی، د قرآن بیانونکی دی، د قرآن ښه لیکونکی دی. د قرآن سره متعلق چې څومره خبرې دي دا ټول حکمت دی. او دی کله هم داسې ویني یا واوري نو دی وایي یار کاش زما سره هم داسې وی، او ما هم دغه شان دی دې حکمت ته پیدا اخیستلی وي او خلکو ته مې رسولی وي او ځان له مې پیدا اخیستلی وي. په دې نیت باندې الله تعالی دله ثواب ورکوي. فویقضي بها ویعلمها. په دې وجه باندې بعضې کارونه داسې دي چې هغه د بعضې انسانانو د وس نه بهر وي که نه، خو هغوی په ښه نیت او په اخلاص باندې په ښه سوچ باندې الله تعالی هغوی ته رسوي، هغه ثواب له ورکوي. لکه اوس فرض که غریبانان راله مالدارانو په باره کې رسول الله ته فرمایي که نه چې د الله رسوله دا څومره مالدار خلک چې دی دوی سره ډېر مال ورسره دی او هغه مال خرج کوي او زموږ سره غوسه نشته دی، نو څه وکړو؟ نو نبي علیه السلام هغوی ته یو ساده او اسانه غوندې یو وظیفه وښودله چې کله هغوی دا شکایت وکړو چې د الله رسوله چې دا اهل الدثور چې کوم مالداره خلک دوی خو لوی لوی مرتبې حاصلې کړې، مالونه د الله په لار کې خرج کوي، موږ ته څه نه میلاویږي. نو نبي علیه السلام ورته فرمایي د تاسو ته یو ډېر اسانه خبره ښیم، کله تاسو په عمل په هغې کوئ نو ستاسو نه به څوک مخکې کېدی نه شي، الا دا چې که ستاسو نه څوک زیات کوي هغوی یې کوي نو بیا به هغوی تاسو لاندې کوي. نو ورته وفرمایل چې کله تاسو سلام وګرځوئ که نه، موږ ته داسې ډېر کمزوري غوندې خبره ښکاري، خو لیکن چې کله سړی د سلام وګرځوي دا 33 مرتبه سبحان الله والحمدلله او 34 مرتبه الله اکبر. نبی علیہ السلام ورته وویل چې تاسو دا ووایئ که نه نو تاسو به لاندې نه کړي. نو هغوی چې کله هغه شروع وکړ نو بله ورځ هغه مالداران خبر شو، چې کله خبر شو نو بس هغوی هم شروع وکړه. ځکه زموږ د زمانې غریبانان چې کومه دی نو هغه د کینې او د بغض او د حسد نه خلاصېږي. که څه نه کوي میکۍ کوي هلته ورسره حسد کینه بغض د مالدارانو سره کوي د هغې د وجې نه هغه هر څه برباد شي. او که ښه مالداران دي شاذ و نادر نشم ویلی، لیکن اکثریت چې کومه دی نو هغه د دین نه خبر نه دي، دا مستحباتو ته هم پالتو شی ښکاري، د تلاوت هم ورته پالتو شی ښکاري، یي به پکې ښه خلک پکې شته، دا ذکر ورته هم داسې ښکاري، دا په جومات کې په مونځ کې ته کښېنې او بیا د هغې نه پس ذکر کې دا ورته هم داسې سپک غوندې ښکاري، یا د چا خبرې ته او تقریر ته ناسته کول دا هم ډېر داسې عجیبه غوندې ښکاري. خو لیکن د هغه زمانې مالداران چې وو او که غریبانان د کینې او د بغض او د حسد نه پاک وو، او مالداران چې کومه دی نو هغه د معمولي د نیکۍ د ضایع کولو چې کومه دی نو څو پریشان و هغې نه ضایع کول. نو چې هغه صحابه خبر شو، هغه مالداران خبر شو، نو بس هغوی هم شروع وکړه. نو چې کله صحابه دا کومه غریبانانو نه هغوی راغله نبي علیه السلام ته د الله رسوله وایي په هغې باندې خو هغه مالدارانو عمل وکړو. فرجع فقراء المهاجرین الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. نبی علیه السلام ته جواب ویلی وایي چې کومه کار زموږ په طاقت کې نه وي که نه هغه د الله په طاقت کې دی، چې الله هغوی له مال هم ورکړی دی او سخا هم ورکړي ده، او الله ول مال هم ورکړی دی او حلال هم ورکړی دی، مال هم ورکړی دی او هغه مال خرج کوي هم کنجوسان هم نه دي، او د هغې سره کوم اعمال تاسو کوئ هغه هم کوي. نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. دا خو د الله فضل دی، بس چاله ورکوي. نو دغه مقابله موږ نه شو کولی. یو سړی دی او هغه مالدار دی او د هغه مالداري هم پاکه مالداري ده، ظالم نه دی، نه پکې حقوق الله شته او نه پکې حقوق العباد شته، او دواړه حقوق ادا کوي. د هغې مرتبې ته رسېدل ډېر ګران کار دی. اوس پاتې شو داسې غریبانان دي چې هغه د کینې او د بغض او د حسد نه پاک دي، او هغه چې کله دا حالات وګوري نو د دې ګوره دا خبر یاد ساتي، ګوره څوک هېرېږي نه،
دا موږ هسې وایو ګوره تېرېږو نه. زما د اندازې مطابق خو ویونکي هم نه هېرېږي، اورېدونکي هم نه هېرېږي، او جومات له وختي راغلی دی هم نه هېرېږي، او که لیټ راځي هم نه هېرېږي. یره وتې ده د زړونو نه. که یره د زړونو نه وتې نه وی، نو دا پردي حقوق چې کومه دی، نو دا په غرټون نه مخکې مونږ ادا کړی. مونږ نن سبا اسلام په مصنوعیت کې نو ظاهري مصنوعي ډانچه جوړول، ظاهري مصنوعي ځان برابرول، خو لیکن نور کله چې د حق خبره راشي، غریب چې کوم دی د مالدار نه تیز دی، او مالدار د غریب نه تیز دی. هر یو سړی نن سبا هغه رسول الله پیشنګویي کړې وه، بالکل ټیک ثابته شوه چې داسې زمانه به راشي چې خلک به د قسم نه ګواهۍ ته، د ګواهۍ نه قسم ته مخکې منډې وي. اوس نن سبا چې کوم دی ټول قسم ته چې کوم دی داسې شنه ناست دي، او دا پروا یې هم نشته دی چې لکه سبا شته او زما سره به حساب کېږي. یو خو دا دی صفای او کفر وکړئ، هېڅ خبره ختم کړئ. یو سړی وایي زه هندو یم، سیک یم، عیسایي یم، لیکن هندوان او سیکان هغه په دروغ قسم نه خوري. په درګه کې یو ډېر لوی خان تېر شوی دی، هغه د یو هندو ریکارډینګ کېږي، نوم یې نه شم ویلی. د هغه هندو سره چې په هغه زمانې کې 80 لاک روپۍ وې، او کیس یې ورسره چلو، ښه دوست و، په دوستانه کې دیوالي وې، کیس یې ورسره چلو. بیا ورته وویل چې لکه دې کیسونه خو موږ ستړي کړو، څو کاله وشو، 8 کاله وشو چې نو زما کتاب خو تاسې نه منئ، زمونږ ګرنګ خو ته نه منې که نه، خو زه ستا کتاب منم، مسلمان نه یم، کلک هندو یم. غوږ کېږدې دې خبرې ته. موږ د هغې هندوانو نه هم بدتر یو، د هغې سیکانو نه هم بدتر شوي یو، حرامخواره یو ټوله سیلمه. ویل ته خو زما په کتاب باندې ایمان نه راوړې، نه یې منې زما ګرنګ، خو لیکن زه ستا د قرآن منم، دا د الله کتاب دی. بس په دغې د الله په دې کتاب باندې ته قسم وخورئ، تعالی معنی یې درکړي، بس خبره ختم. د هغه تره زوی دی، ما ورته ویل چې الله یې تباه او برباد کړي، زما مخکې درکړي دي، غرق شي، قسم وراخورئ. پیدا مړه وایي بیا به کېږي، وایي د هندو مال دی، وایي د هندو مال دی بیا به کېږي. ته وایي د هندو مال خوراک حلال دی. د هېڅ یو کس چې هغه ستا سره ذمي کافر اوسېږي، هندو دی، سیک دی، عیسایي دی، یهودي دی، د هغه ټکه یا داسې حرامه ده لکه څنګه د مسلمان هغه حرام، بلکې د هغې نه بدتر ده. هغه قسم یې وخوړو، هندو والا په قرآن قسم ورکړو. نن دغه زمانه ده، نبي علیه السلام وفرمایل چې داسې وخت به راشي چې خلک به د قسم نه قرآن ته مخکې منډې وي، او د قرآن نه قسم ته مخکې منډې وي، او ګواه ته مخکې منډې وي. د یو بل نه به وړاندې کېږي، یو ځای د پاڼو سره خورم، او بل ځای د ټکو سره خورم، او ځای د کاغذ سره خورم. یاره مره ختمه شوې ده. او که څوک څه کوي، دا ټول مصنوعي خلک دی. خپل لمونځ په خلکو خرڅوئ، خپله روژه بې خرڅوئ، عرفې روژه به نیولې په بازار کې به ښکته دي، پورته یېرې جي نه ده د عرفې روژه ما نیولې، ولې دې نیوه، نه به دې نیوې که نه، ورنال شي. بعضې به راشي په جومات کې به درستخوان خورګي سره د مولیانو د شیزونو نه، نن جي د عرفې روژه ده، ښه دا مستحبات دي، پټ یې ونیسه او پټ یې ماته کړه، څوک درنه خبر نه شي. مصنوعي خلک یو، مصنوعیت زیات شوی دی. په دې وجه باندې دا د هغې خلکو سوچ دی چې غریب د کینې نه پاک وي، او مالدار چې کوم دی هغه د پردي حقوقو نه پاک وي. په دې کار نه کېږي، په چالاکو مالاکو کار نه کېږي. ډېره چالاکي وکړې څه چل وشي، درته پته وي که نه، نه ستا په منځونو، په ذکرونو، په تلاوتونو باندې، نه ستا په دغې صدقو مدقو باندې پردی حق نه معاف کېږي. پردی حق واده کې یا به درته هغه معاف کوي، بیا به د هغه څه کوي، معاف کوي. خو لیکن دا د هغې خلکو دپاره دی چې غریب د کینې او د بغض او د حسد نه پاک وي، او هغه د یو مالدار حلال خور صدقو ته وګوري، او دی وایي چې کاش زما سره هم داسې مال له سره وي. الله بیا هغې مرتبې ته رسوي.
هغه مرتبه ته ورسي. او یو سړی د دین علمبردار دی، خو صحیح علمبردار دی، علماء سنت په 2 ټکي خرڅيږي. سبا مظاهره کوم چې بیا د حکومت سره ملاو شي نو بیا سیده چې کوم دي 6 کروڑ روپۍ واخلي خبره ختم، 100 روپۍ والی خبره ختم، بیا نه مظاهره وي سم دی. نه حق پرست عالمي، حق پرست قاری وي، ګڼکپ نه وي، حق پرست حافظ وي، حق پرست داعی وي، حق پرست امیر سی وي، مفتی وي، ګڼکپ نه وي چې د مولا په نوم او د شیخ په نوم او د مفتی په نوم او د امیر په نوم او د حافظ په نوم او د قاری په نوم باندې دنیا ګټي وانی کوي، خلکو له دوکې ورکوي، ډبل شاده او سنگل شاده سودخوري ده. نه دې نه ده، حق پرست دی، خبر برابر دی. او یو سړی وایي چې کاش چې دې څه قاری سی وي، دې څه حافظ سی وي، دې څه امیر سی وي، دې څه حاجی سی وي، دې څه شیخ سی وي، دې مولانا سی وي، دې څه محتمم سی وي، دې بل سی وي، او چې دې سی وي ګڼکپ نه وي. نو الله تعالی با کدی یم نه کناغه مرتبه ته الله ورسه. خو دا سی نه وي نبی اسی خبره. د دې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د دویم حدیث په اړه کې رسول الله فرمایي یو سړی د شپې ولاړ دی قرآن تلاوت کوي، د ورځې تلاوت کوي، یوازې تلاوت نه دی، په یقوم به ویل دی. یقوم به مطلب تشو درېدل نه دی، یقوم به دې ته ویل کېږي چې دی په دې قرآن باندې ولاړ دی هم او په دې قرآن باندې قایم دی. قایم نو چې کله قایم دی که نه او د ګاونډي واوري چله کاش، اگر که زما خیال نه راځي چې ګاونډي د ګاونډي نن سبا خیر خواوي، خیر خوان نشته. دی وایي چې کاش زه هم داسې وې، یا مالداره دی خرڅ کوي کاش چې زه هم داسې وې، الله به هغه مرتبه به ورکوي. د دې وجې نه بعضې خبرې داسې دي، ګوره د الله انصاف ته وګورئ که نه، د الله تعالی انصاف دومره عظیم انصاف دی چې داسې انصاف زما خیال نه راځي که بل چا وکړو یا څوک کولی شي. تاسو انصاف ته وګورئ که نه. اوس یو سړی دی هغه مالداره دی او د یو سړي په جیب کې 1 روپۍ هم نشته دی، او دا سړی راپاسېد او د 1 کروڑ روپۍ چې کومه دی لله فالله د اخلاص سره پاک حلال مال ورکو، د دې دوم لوی ثواب دی. په هغه ځای کې یو عاجزه ناست دی، کینه پکې نشته، بغض پکې نشته، حسد پکې نشته دی، او هغه هلته په زړه کې راغلی چې یا الله کاش چې دې پلانکي په شان زما سره مال وی او ما هم چې کومه دی څه خرچ کړی دی، دومره ثواب چې دله څومره ورکوي که نه دومره ثواب یې هغه له ورکو. دا انصاف دی او که نه د دې نه غټ انصاف بل کوم کېدلی شي. خو موږ په خپله ځان خراب کړی دی. کومه چې بېوسه دی د کینې نه ډک دی، کومه چې وس واله دی یا کنجوس دی یا یې مال پاک نه دی، یا کنجوس دی یا یې مال پاک نه دی، په خپل هم ځان خراب کړی دی. کم چې مالدار دی هغه دې خپل مال پاک کړي، دلته په مال کې فرض که 2-3 کروڑ روپۍ دي او هغه حرامې دي او د سره چې کومه دی 1 کروڑ روپۍ دي، پاک دي که خپل مال. د ده په مال کې زکات دی که نه زکات دې ورکړي که نه، د ده سره د چا حقوق دی دې ورکړي. حقوق ورکول ډېر ګران کار دی. خبرې خلک ډېرې کوي، اول ځو پسې تاسو خبرو مطابق پخوا نه مقررین او استاد په دې غونډ خال کې به چې کومه دی نو زما خیال نه دی په دې غټو غټو علماو کې چې هغه مشران تېر شوي دي، چېرته یو کس نشم ویلی دوه چا به مقررینو ته جنازه کې به تقریر کوو یا د جمعې تقریر به هم داسې دغه خاص تقریر بنو. لیکن اوس و چې کله د جنازې ته ورځي که نه غټ غټ علما ناستي سپین یو پارټۍ د هغې بې ادبي زیاته کړه، یو پارټۍ چې کومه دی نو هغې الزامات زیات کړه او بعضو مدرسو چې کومه دی بې ادبي په دې کې زیاته کړه، مدرسو بې ادبي زیاته کړه بعضو چې د هغوی په غوږونو کې دا اچولې دي چې خیر دی که غټ عالم هم ناست وي غټ شیخ هم ناست وي که نه سیده پاسه تقریر ته او چې څه ګډې وډې ویلی شي وایه دغه یو تقریر ورځي ارزیږي کوي. او بعضې پارټو په سوشل میډیا باندې چې کومه دی د آدابو نه چې کومه دی ووتل او بعضو پکې چې کومه په الزاماتو کې حد ته ورسېدل. دا زموږ معاشره ده. نو اوس خو د دنیا په خاخو باندې اوړي مقررین حضرات او شروع چې کوي د خپل ځان نه کوي. څنګه کم ټکی د خولې نه راوباسي 1 نمبر په ده کې
دویم ټکی چې راواسي د په کور کې، دریم چې راواسي د پتر کې، د دې په خپل خاندان کې وان تقریر پدې کې اول خدان برابر شروع د سود نه کوي، په خپل سود خوري. شروع د غیبت نه کوي، په خپل غیبت کوي. شروع په د چغلۍ نه کوي، په خپل چغل خوري. حضرات چې کوم دي نو وګور زیات شوي دي مقررین حضرات، په خانه دومره نو کم کوزو ځان برابر ول غواړي، خپل غم پیدا کوي په ځان کې، د سبا غم پیدا کوي. نه د دنیا په کار راځي نه بچي په کار راځي. زماني بچي قسم دې کړه دوا کې شازو ناجي نشمله پسلو کې 1% مونږ در لخیو، مونږ تاسو ته دوا کو، د ټول کلی ته دوا کو، خپل استادانو ته، خپل شیخانو ته، مور پلان یا نیکونو خاندان ته، خپل دوستانو مرګرو ته، متعلقینو ته، د مقتدیانو ته کو. مونږ درته کو، مونږ ته ټیم دوا کوي، تاسو نه کوي. مونږ ته مونږ تاسو ته دوا کو، خو تاسو مونږ ته نه کوي. جنازه کې کو، په مړی کې کو، په غم کې کو، په هر ځای کې چې کومه مونږ دوا کو، تاسو کوي. کم یو کس چې کومه سار پاسې دل زما خو چې زموږ ټول مقتدیانو بخې، دا ټول کلی والا یا الله وبخې، پلان کې وبخې، پلان کې ته یې دي. تاسو وایم خپل ځان لغم وکي سبا د پاره، چې سبا کې کم شی په کار راځي هغه د ځان سره برابر کوي، تیار کوي. کم شی در نه پاتې دی او سبا به غر کېږي، ستا قبر به غر کېږي، ستا عمل نامه به غر کېږي، ستا آخرت به غر کېږي، ستا جنت ختميږي، د جهنم سبب ګرځي. دا غي نظر وسه الله تعالی دې موږ صحیح مسلمانان، الله دې موږ قول فعل دا برابر کی، دې موږ نیتونه کینه بغضونه حسدونه زمونه وبس. او چې کوم مالدار دی هغه مال الله پاک کې الله دې سخیان کی، الله دې سخاوت ماده نور زیات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة